زبا د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه په ما د ټول جهان ګران فخر افغان بابا هر څه چې کېږي ستا یادونه به جمع دي ساتمه د باچا خان بابا سوچ او فکر دا و چې هغه وی چې زما د خاورې عام پښتون محنتکشه پښتون دی راپاسي او د خپل قام مشري دي وکړي کله چې د انګریزانو د تلو وخت راغی نو د اشنغر دا څونه خان بادران چې وو هغې باچا خان ته پیغام راولېږه چې موږ ملاوېدل غواړو باچا خان چې ورسره کېناست ډېره اوږده خبره وشوه هغې ورته وویل چې انګریز به ته څنګه وکاږې او دا خو ته نشي وښکې باچا خان ورته وویل دا ستاسو غم نه دی دا زما غم دی انګریز زه وکاږم تاسو وایئ ستاسو څه غرض دی نو د هغې خان بادرانو هغه شلتالو پترخو نو باچا خان چې کله دغه خان بادرانو سره ملاوېدلو زمونږ د عثمانزو سالار خدای خدمتګار یو شپونو د هغه په مشرۍ کې ورسره ملاو شو نو د خان بادران ورته एकदम وایي چې ښه باچا خان دا انګریزان د دې خاورې نه لاړ شي د دې خاورې مشري به څوک کوي نو دی ورته وایي چې د دې خاورې مشري به د دې خاورې خلک کوي نو خانان ورته وایي چې نه لکه وضاحت یې وکړه څوک به یې کوي نو کوم سالار چې ورسره ناست و جرنیل د عثمانزو ما چې درته څنګه ووایې ګډبه و څوک ورته ګډبه وایي څوک ورته شپون وایي دا هغې ګډبه په اوږه یې لاس کېښودوي دا خلک به یې کوي دا عوامي نیشنل پارټي ده چې دا د هغې سوچ تسلسل دی چې انشاءالله دا به خپلې خاورې له هم د خپلې خاورې د محنتکشه طبقې خلک ورکوي دا هغه پارټي نه ده چې دې کې به خان او خان بادر راځي او هغه به الیکشنې کوي او بیا به بل خوا ځي نن ارشاد مومند چې ولاړ دی ستاسو د قام د قبیلې انسان دی انشاءالله څنګه پښتو چې حاجي صاحب وکړه کومه پښتو چې د حاجي صاحب کشرانو د حاجي صاحب کور وکړه زه د دې ټولو پښتنو نه تمه کوم چې انشاءالله د خپل پښتون د خپل بچي سره چې ظالمانو سبا یې د ګریوان نه نیولی شي ډاکټر خان صاحب یو ځل داسې د وزارت اعلی په وخت کې روانو نو یو پښتون یې ګریوان ته لاس ورته وی تاسو موږ له څه کړي دي او ورته وی ما درله دا کړي دي نن پورې تا د پاکستان یو گورنر یو مشر ته لاس نشو اچولی ما درله دا وکړل چې نن ته خپل لاس زما ګریوان ته راچولی شي داسې خلک ځان له خوښ کې چې خپل تپوس ته کولی شي داسې خلک مه خوښوئ چې هغه تاسو 15 کاله کې یو ځل ووینئ او بیا 15 کاله پته نه لګي دا د دې خاورې یو عام ورکر چې ټول عمر د پی ایس ایف د وخت نه راواله دې وخت پورې د باچا خان بابا د نظریې د باچا خان بابا د سوچ او د فکر پیروکاري کړې ده خپل د غریب ورور له عزت راوړی او انشاءالله دا مې درنه تمام ده او دا به راسره لوزم کوئ چې هر سړی به خپله خواري کوئ نور څوک هم ګورې په میدان نشته پښتنو تاسو نه تپوس کوم ستاسو په علاقه باندې د پیپل پارټۍ امیدوار شته چا اعلان کړی دی ستاسو په علاقه باندې مسلم لیگ امیدوار اعلان کړی دی ستاسو په علاقه پی ټی آی امیدوار اعلان کړی دی جے یو آی کړی دی نشته ټول په سوړو ننوتي دي سخت وخت دی یو عوامي نیشنل پارټي ده چې قام ته مخ پړوان دی ده امیدوار مې درته ښکاره دی لوس به راسره کوې چې دا امیدوار به رانه کوې او ګرانو وروڼو زه هر ځای کې خبره کوم چې اوس ګرانه نه ده تش سوچ پې وکړې که څوک د سوچ قوت لري او زه دا ګڼم چې انسان اشرف المخلوقات خدای پیدا کړی په دې وجه ده چې دلی د سوچ طاقت ورکړی دی که سوچ لرئ په دې سوچو کې چې ستا د خاورې محافظ څوک که سوچ لرئ په دې سوچو کې چې ستا د لور خور د څادر د عزت خلک څوک که سوچ لرئ په دې سوچو کې چې ستا د سپینګیري د پټکي د قدر خلک څوک که سوچ لرئ په دې سوچو کې چې ستا د بچي د مستقبل د مینې خلک څوک انشاءالله دا واحد عوامي نیشنل پارټي ده چې د خپل قام د امن ضامنه ده د خپلو حقوقو ضامنه ده د عوامو اختیار ضامنه ده او انشاءالله په هره سخته کې د خپل قام دپاره د ډال په شکل ولاړ یو هغه کو کوټکي اکو ډزي اکو بمي انشاءالله خپل قام تباول موږ مخکې کېږو بیا به موږ خپل خلک قام زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه په ما د ټول جهان ګران فخر افغان بابا هر څه چې کېږي ستا یادونه به جمع دي ساتمه